طریقې د تمهید سره دل تدریف فقهي مسئلې زده کوي. اوله مسئله چې ده النکاح بعبارة النساء، دوهمه مسئله چې ده النکاح بغیر اذن الولی، دریمه مسئله د ولایت الاجبار. دا درې مسئلې جدا جدا زده کوي. د غرغشتو مولانا صاحب رحمه الله په حاشیه کې دا درې وړه مسائل شته، خو ما درته مختصری په دې ترتیب بیان کړي، په دې ترتیب هم خیز د کیږي. اوله مسئله چې دا النکاح بعبارة النساء، آیا په عبارت د ښځو باندې نکاح منعقده کیږي که نه منعقده کیږي؟ یو سړی او یو ښځه یو د بل سره نکاح کوي، سړی ایجاب کوي، ښځه قبول کوي، ښځه وایي قبلتو، یا ښځه ایجاب کوي سړی قبول کوي، تعبیر دا ښځه کوي. نو د دې په تعبیر او د ښځې په عبارت نکاح منعقده کیږي که نه منعقده کیږي؟ نو په دې کې اختلاف دی. د ائمه ثلاثه په نیز نه منعقده کیږي، او د امام ابو حنیفه رحمه الله په نیز باندې نکاح بعبارة النساء منعقده کیږي. د ائمه ثلاثه د لپاره دلیل د دې فصل ثانی دا دو حدیث دي. اول حدیث کې دا راځي په فصل ثانی کې تاسو وګورئ، عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، د ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت ده، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. قال لا نکاح الا بولی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا نکاح الا بولی، نکیږي نکاح مگر د ولی په اجازت باندې کیږي. ورپسې د حضرت عائشہ رضی الله عنها حدیث ده، ایما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. دا د فصل ثانی دا دو حدیثه دا د ائمه ثلاثه د لپاره دلیل دی چې بعبارة النساء نکاح نه منعقده کیږي. لیکن دا استدلال نه دی صحیح. دریم دلیل هم درته ذکر کوم. دریم دلیل په فصل ثالث کې راځي. فصل ثالث کې تاسو وګورئ د دویم حدیث د فصل ثالث، وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. یو ښځه د بل ښځه په نکاح نه ورکوي او ښځه د خپل ځان چاته په نکاح نه ورکوي. فإن الزانية بشک زناکاره ښځه چې ده هي التي تزوج نفسها، دا هغه ښځه ده چې خپل ځان چاته په نکاح ورکوي. دا درې حدیثه دا د ائمه ثلاثه د لپاره دلایل دي چې نکاح بعبارة النساء نه منعقده کیږي. لیکن دا دلایل دا استدلالات کمزوري دي. اول دوړه حدیثه چې په فصل ثانی کې راغلي دي نو د دې نه خدا نه را فهميږي چې نکاح بعبارة النساء نه منعقده کیږي، بلکې دا احادیث خو په دې دلالت کوي چې کولی اجازه وکړو نو بیا نکاح بعبارة النساء منعقده کیږي. دا دو دلایل د ائمه ثلاثه دلایل نه دي، بلکې دا د امام صاحب دلایل دي. په دې دوړو احادیثو کې خدا راغله چې د اجازت د ولی نه بغیر نکاح نه کیږي. ټیک ده کنه؟ خو که ولی اجازه وکړو بیا کیږي. نو د اجازت د ولی نه بغیر نکاح بعبارة النساء نه منعقده کیږي، او که ولی اجازه وکړو بیا نکاح بعبارة النساء منعقده کیږي. نو دا خو د امام صاحب دلایل دي، دا خو د ائمه ثلاثه دلیل نشي جوړېدی. پاتې شو دا دریم حدیث چې په فصل ثالث کې د ابي هريره رضی الله عنه حدیث دی چې لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. نو تاسو په اصول شاشنه تر تلویح التوضیح پورې دا مسأله زده کړې ده چې نه د افعال شرعیونه دا تقاضا د بطلان نه کوي، لکه نه د افعال حسیونه دا تقاضا د محالیت نه کوي، بلکې تقاضا د امکان کوي. نه د افعال حسیونه تقاضا د امکان حسی کوي. لکه زه تا ته وایم چې د دې مسجد چت ته مو اوچتېږه، نو چت ته اوچتېدل به ممکني محال به نه وي، باطل به نه وي. چت ته اوچتېدل به محال او باطل نه وي، بلکې ممکن به وي. نو دارنګې افعال شرعیو کې چې نهي راشي نو دا تقاضا د بطلان نه کوي. پوه شو ورباندې؟ نو د دې دریم دلیل نه جواب دار د امام صاحب د پاره دلایل درې آیات دي چې په هغې کې نسبت د نکاح ښځو ته شوی دی. ګوره الله پاک فرمایي حتی تنکح زوجا غیره، حتی تنکحا، تر دې چې دا ښځه په نکاح کې زوجا غیره بل خاوند نسبت د نکاح ښځې ته وکړو.
نو معلومیږي دا چې نکاح به ښځه کوي. خوش ور باندې دویم آیات کریمه الله پاک فرمای ولا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن، تاسو ممنع کوئ دا ښځې ان ينكحن چې دا ښځه په نکاح کې بل خاوند، نو نکاح به ښځه کوي. ګوره دریم آیات فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن، دا درې وړو آیاتونو کې نسبت د نکاح ښځو ته شوی دی، او چې نسبت د نکاح ښځې ته وشي معلومیږي دا چې د ښځې په تعبیر او د ښځې په عبارت نکاح منعقده کیږي. نو د امام صاحب د پاره په دلیل کې درې آیات مې درته ذکر او احادیث دا د غرغشتو صاحب حاشیه زما په کتاب کې شته او تاسو په کتابو کې به وي یا نه، خو دا په دې بل صفحه کې التدقیق فی مسأله النکاح بعباره النساء، نو د دې لاندې احادیث ذکر کړي دي. زما په دې کتاب کې څلورم لیکه ده، ګوره اول حدیث ذکر کړی دی واحتج اصحابنا، درې آیات شو د امام صاحب لپاره دلایل. په احادیثو کې تقریبا احادیث په ګودانی دي. اول حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الایم احق بنفسها من ولیها، دا د فصل اولنی حدیث نو نه دویم حدیث، دا دویم حدیث په فصل اول کې پرونی سبق کې چې کوم ویل الایم احق بنفسها من ولیها. ګوره بلا زوجه خزه چې ده، نو بلا زوجه خزه په دې کې دوه حق دي، یو حق د ولی دی او بل خپل حق دی. نو دوه حق دي، نو دا خپل حق قوي دی، د ولی د حق په نسبت خپل حق قوي دی. نو د ولی په تعبیر نکاح منعقده کېده، نو په خپل تعبیر په طریقه اوله منعقده کیږي، ځکه دا حق ده او ولی حقدار دی، خو دا حق ده. نو په دې ښځه کې دوه حق دي، یو حق د ولی دی، بل حق خپل دی، دا خپل حق حق دی، دا ډیر قوي دی. نو د ولی په تعبیر نکاح منعقده کېده، نو په خپل تعبیر په طریقه اوله منعقده کیږي. یو حدیث دوهم حدیث په ابو داود کې دی، د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ليس للولي مع السيب امر. ورغشتو سب دا حدیث لیکل دی ليس للولي نشته د ولی د پاره مع السيب د سیبی خزي سره امر څه اختیار، یعنی د ولی په سیبی څه اختیار نشته بلکې د سیبی خپل اختیار دی، نو په خپل تعبیر باندې کا منعقده کوي. دریم حدیث وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة بدون حضور اولیائها، پیغمبر علیہ السلام چې د ام سلمې رضی الله عنها سره نکاح کوله، نو د ام سلمې اولیاء نو بلکې ام سلمې رضی الله عنها خپل تعبیرات کول، نو په خپل تعبیر نکاح منعقده شو. څلورم حدیث په بیهقی کې روایت ده ان علیا اجاز نکاح امرأة زوجها امها برضاها. ګوره پیغمبر علیہ السلام د حضرت علی په زمانه کې یوې مور خپل لور چاته په نکاح ورکړې وه، حضرت علی دې نکاح ته جایزه ویلې. ګوره د مور په تعبیر منعقده شو، نکاح بعبارة النساء منعقده شو. پنځم حدیث په مصنف ابن ابي شیبه کې حدیث دی کان علی اذا رفع الیه رجل تزوج امرأة بغیر ولی فدخل بها امضاه. حضرت علی ته چې کله به داسې مقدمه راغله چې هغې کې به ښځې واده کړی د ولی د اجازت نه بغیر، نو حضرت علی به دا نکاح نافظوله. شپږم حدیث په موطا او طحاوي کې حدیث دی چې حضرت عائشة رضی الله عنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر ابن الزبير وعبد الرحمن غائب. حضرت عائشة خپل وريره ابن زبیر ته په نکاح ورکړه او حضرت والد نو د حضرت عائشة په تعبیر نکاح منعقده شو. دا 15 حدیث او 3 آیات دا د امام صاحب د لپاره دلایل شو. نو څو دلایل شو؟ 8 دلایل شو. د غرغشتو صاحب په حاشیه کې دا 15 وړه حدیث شته زدم کړ. نو دا سیدا خلق اعتراضات په امام صاحب باندې وړاندې اعتراضات کوي. د امام صاحب مذهب 3 آیاتو 15 احادیث سره موافق شو. نو 8 دلایل شو. نو په دې شیخ محمدو کې یو بیناس د سپیکر ته او مشکات راډولې ده لا نکاح الا بولی، وای نکاح بغیر د ولی نه کیږي، او امام صاحب وای چې کیږي. وای ګور امام صاحب د حدیث نه خلاف کوي، احناف د حدیث نه خلاف کوي. نو دا ابلیسان دي تلبیس کوي.
عوام خو نه پوهیږي، عوامو ته دا اته دلایل خو نه دي معلوم، نو بس دغه یو حدیث ورته پیش کی، بل حدیث دې نه پټ کی، دغه اهل حدیث یو حدیث پیش کوا اته پټوا، دا اهل حدیث شو که منکر حدیث؟ منکر حدیث. نو اوله النکاح بعبارة النساء، دا مسله خو زده کړئ ان شاء الله. دوهمه مسأله زده کړئ النکاح بغیر اذن الولی، بغیر د اجازت د ولی نه نکاح کیږي که نه کیږي؟ نو د ائمه ثلاثه او د صاحبینو په نيز بغیر د اجازت د ولی نه نکاح نه کیږي، او د امام ابو حنیفه رحمه الله په نيز باندې بغیر د اجازت د ولی نه نکاح منعقد کیږي. د امام صاحب دوه روایت دي، یو ظاهر الروایت ده او بل نادر الروایت ده. د امام صاحب ظاهر الروایت دا ده چې بغیر د اجازت د ولی نه نکاح کیږي، او نادر الروایت دا ده چې بغیر د اجازت د ولی نه نکاح نه کیږي. نو ائمه ثلاثه او صاحبین فرمایي چې بغیر د اجازت د ولی نه نکاح نه کیږي، او دا غوی د پاره د فصل ثانی دا دو حدیث دلایل دي. اول حدیث د ابو موسی اشعری رضی الله عنه ده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نکاح الا بولی، دا یو دلیل. اور پسې د حضرت عائشہ رضی الله عنها حدیث ده ایما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. ګوره د دوړو احادیثو کې راغله چې بغیر د اجازت د ولی نه نکاح نه کیږي، او کوم نکاح چې بغیر د اجازت د ولی نه وشوه دا نکاح باطل ده. او د امام صاحب د پاره دلایل امغه درې آیات می چې درته پیش کړه، حتی تنکح زوجا غیره، د دینه معلومیږي چې د نکاح اختیار د خځې سره دی. فلا تعدلوهن ينكحن ازواجهن، د دینه معلومیږي چې د نکاح اختیار د خځې سره دی. فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن. هغه درې آیات چې می مخکې درته ذکر کړیو، هغه درې وړه دلایل آیاتونه د امام صاحب د پاره دلایل دي. او دارنګ د فصل اول دا دوهم حدیث دام د امام صاحب د پاره دلیل دی. الایم احق بنفسها من ولیها. ګوره د عبد الله ابن عباس حدیث دی. الایم ایم دی ته وای چې میړی نه خاوند نه، داسې خزه چې خاوند نه احق دا ډیره احق ده بنفسها په خپل ځانو. ګوره د دې حدیث نه معلومیږي چې په بالغه جنۍ کې دوه حق دي، یو حق د ولی دی او بل خپل حق دی. د تعارض په ټیم کې به خپل حق مقدم کولی شي. نو د امام صاحب د لپاره څو دلیل شو؟ درې آیات، او یو دا د فصل اول حدیث چې الایم احق بنفسها من ولیها، او بل می چې د غرغشتو مولانا صاحب د حاشیه نه کوم 15 احادیث درته ذکر کړیو، هغه 15 وړه مر سره یو ځای. صحیح شو؟ نو دا د امام صاحب د لپاره دلایل دي. د ائمه ثلاثه د دلیل نه جواب داده. ائمه ثلاثه اول دلیل د ابو موسی اشعری سے پیش کړو کنه. نو امام ترمذی د دې حدیث په باره کې داسي وایي وحديث ابي موسى فيه اختلاف. د ابي موسی اشعری رضی الله عنه په حدیث کې اختلاف ده چې دا مرفوع ده که موقوف ده، صحیح ده که کمزور ده. او مولا لقری رحمه الله د دې حدیث په باره کې وایي فانه ضعيف مضطرب في اسناد وفي وصله وانقطاعه وارساله. دا د ائمه ثلاثه د اولنې دلیل چې کوم دی د ابو موسی اشعری حدیث دا وایي ضعیف دی. ولی ضعیف دی؟ ځکه مضطرب دی په اسناد او په وصل کې او په انقطاع او په ارسال کې. دویم دلیل د حضرت عائشہ حدیث دی. نو د حضرت عائشہ په حدیث باندې دا د ابن جریج عن سلیمان عن الزهري په طریقه باندې مروي دی. دا د حضرت عائشہ حدیث په کومه طریقه مروي دی؟ دا طریقه زده کړئ. ابن جریج عن سلیمان عن الزهري زده کړو، دا درې نومه زده کړئ. ابن جریج عن سلیمان عن الزهري دا په دې طریقه مروي دی. او ابن جریج فرمایي چې زه بیا د زهري سره ملاقات شوم، ما ته خو دا حدیث ګوره داسې و. ابن جریج وایي چې ما ته دا حدیث سلیمان ذکر کړو. سلیمان ته دا حدیث چا ذکر کړو؟ زهري. نو د ابن جریج شیخ پکې سلیمان دی او د سلیمان شیخ پکې زهري دی. نو وایي زه بیا د خپل شیخ سره ملاقات شوم، د سره زما ملاقات وشو.
فسألته ما د دې حدیث مبارک تینا تپوس وکړو فانکره هغه د دې نه انکار وکړو چې دا حدیث ما سليمان ته نه دی بیان کړی. نو دا حدیث ګوره امام ترمذی په جرح کړی دا چې دا حدیث په دې طریقه مروي دی عن ابن جریج عن سليمان عن الزهري او بیا د ابن جریج وایي چې ما د زهري نه تپوس وکړو زه د خپل شیخ او شیخ سره ملاقات شوم دا غنه مې چې تپوس وکړو فانکره هغه د دې حدیث نه انکار وکړ. نو اول خدا دواړه حدیثونه ضعیف دي پوه شئ. دوهمه دا ده چې کچرته دا دواړه صحیح شي نو بیا هم ګوره ښځې چې په خپل سر ځان په نکاح ورکړی دی نو دا نکاح بلا ولی نه دی بلکې بې ولی دی ځکه د دې اولیا دوه دي الایم احقو د هغې حدیث نه رافهمیږي چې په ښځې کې دوه حق دي یوې حق د پلار دی ورباندې او بل خپل حق دی په خپل ځان نو دی چې خپل ځان خپله چاته په نکاح ورکړو نو دا د خپل ځان ولی ده که نه دا د خپل ځان ولی ده په خپل ځان حق ډېر دی د پلار د حق نه نو چې په خپل ځان حق د پلار د حق نه ډېر دی نو پلار یې ولی دی نو دا د خپل ځان په خپله په طریقې اولا ولی ده که نه ده نو چې د خپل ځان ولی ده په طریقې اولا نو چې خپل ځان یې چاته په نکاح ورکړی دا نکاح بولي شوه که بلا ولي شوه نکاح بولي شوه. نو د دې حدیث مصداق به څوک لا نکاح الا بولي د دې مصداق مجنونه او صغیره ده. د مجنونې په خپل ځان ولایت نشته او د صغیرې په خپل ځان ولایت نشته د بالغې باکرې خو په خپل ځان ولایت دی د بالغې باکرې که صحیح وي خو په خپل ځان ولایت دی نو هغې چې خپل ځان چاته په نکاح ورکړو نو دا نکاح بولي ده ٹھیک ده. دا دوهمه مسئله. دریمه مسئله زده کړئ مسألة ولایت الاجبار مسأله د ولایت الاجبار پلار خپل لور چې د لور رضا نه په نکاح ورکوي شي که نشي ورکوي نو د پلار اجبار په لور کوي شي که نه زموږ پښتنو کې خو کوي شي که پښتنو کې د لور خوښه که خوښه نه بس یوې کندې ته ور وغورځوي که خوښه نه یو چا ته په نکاح ورکړي دې باړه کې یو پنجپیری مولا و او لوري عالمه وه نو یو ګلمجم ته په نکاح ورکړي نو بیا دا لور ډېره خفه وه خواښې ته یې ویلي چې زه به در واده شم نو مدرسه به جوړه کړم هغه وایي مدرسې پرېږده هلته ټي وي لګېدلي او دغه دي مدرسې دې نه چلېږي نو دا ډېره خفه وه نو چې خفه وه یو طالب ته یې ویلي چې ما د ځان سره بوځه کوڅې ته راوتلې وه هغه هم نه وه بولې بیا ځان پانسي نو ولایت الاجبار نو په دې کې د زنانو 4 اقسام دي په ولایت الاجبار کې د زنانو 4 اقسام دي. اول صیبه بالغه اقسام زده کوئ د ښځو 4 قسمه دي. اول صیبه بالغه چې ده لا اجبار علیها اتفاقا په دې د چا اجبار نشته لکه د مجاهدینو بیبیانې کونډې شي چې کونډه شوه لا اجبار علیها اتفاقا په دې اجبار نشته چې دا به ضرور لیورته په نکاح کېږي لکه پښتنو کې هغه د ورور ښځه په میراث کې بل ورور ته پاتې کېږي خوښې که خوښې نه هغه په نکاح کوي لا اجبار علیها اتفاقا په دې اجبار نشته پرېږدی چې چېرته واده کوي ودې کړي. صیبه بالغه لا اجبار علیها اتفاقا په دې پوه شوئ. دوهمه باکره صغیره باکره ده او صغیره ده يجوز الاجبار عليها اتفاقا په دې کې اختلاف نشته چې باکره صغیره په دې باندې د پلار اجبار شته کله دې خوخه که خوخه نه پلار چاته په نکاح ورکړه بس وشو دې دوه کې اتفاق ده. اول صیبه بالغه لا اجبار عليها اتفاقا دوهم شابسي باکره صغیره يجوز الاجبار عليها اتفاقا الاجبار اتفاقا په دې اجبار د اتفاقا په دې دوه کې خو اتفاق ده. دو نوري دي. دریمه صیبه صغیره نو د جمهور په مذهب په دې اجبار نشته ځکه صیبه ده او د امام سے په مذهب په دې اجبار شته ځکه صغیره ده. صیبه صغیره نو جمهور وایي چې په دې اجبار نشته ولی صیبه ده د امام سے په مذهب اجبار شته ولی صغیره ده نو صیبه صغیره جمهور وایي چې اجبار پې نشته امام سے فرمایي چې اجبار پې شته. څلورم باکره بالغه د جمهور په مذهب
په دې اجبار شته ځکه صیبه نه ده او د امام صاحب په مذهب په دې اجبار نشته ځکه بالغه ده صغیره نه ده بلکې بالغه ده نو خلاصه دا چې مدار د ولایت الاجبار زمون په مذهب په صغر باندې دی که صغیره وا اجبار پېشته او که صغیره نه وا اجبار پې نشته نو زمون په مذهب مدار د ولایت الاجبار صغر دی او د جمهور په مذهب مدار د ولایت الاجبار بکارت دی که بکاره وا اجبار پېشته که بکاره نه وا باکره نه وا اجبار پې نشته نو زمون په مذهب مدار د ولایت الاجبار صغر شو او د جمهور په مذهب مدار د ولایت الاجبار بکارت شو نو اوس په دې څلورو صورتونو اسانه پويږي زمون په مذهب مدار د ولایت الاجبار صغر دی او د جمهور په مذهب مدار د ولایت الاجبار بکارت دی نو اوس بیا دا څلور صورت را معاد کا اول صورت صیبه بالغه ده صیبه بالغه اجبار په نشتا زمون په مذهب ولې نشتا مدار د ولایت الاجبار صغر دی دلته صغر نشتا د جمهور په مذهب ولې نشتا مدار د ولایت الاجبار بکارت دی دلته بکارت نشتا نو په دې اجبار نشتا جمهور وایي بکارت نشتا موږ وایو چې صغر نشتا صیبه بالغه دوهم صورت څه شو باکره صغیره په دې ولایت الاجبار شتا دلایل مختلف دي جمهور وایي چې ولې شتا بکارت شتا زمونږ په مذهب ولې شتا ځکه صغر دی نو دا دوه اتفاقی صورتونه دي او دریم صورت صیبه صغیره صیبه صغیره زمون په مذهب ولایت الاجبار شته ولې شته ځکه صغر دی او د جمهور په مذهب نشته ولې نشته ځکه بکارت نشته باکره بالغه څلورم صورت باکره بالغه زمون په مذهب ولایت الاجبار نشته ولې نشته ځکه صغر نشته او د جمهور په مذهب شته ولې شته بکارت شته اوس په خبره په پوه نو دریمه مسأله د ولایت الاجبار بیا ولایت په دوه قسمه ده یو ولایت الاجبار ده بل ولایت الاستحباب ده ولایت الاجبار دا مطلب چې نکاح بغیر د اجازت ته دنه نه جایزه د ولی د اجازت نه پکې نکاح نه جایزه دا ولی د اجازت نه بغیر او ولایت الاستحباب دا مطلب چې د ولی د اجازت نه بغیر پکې نکاح جایزه وي خو اجازت اخیستل خدي لکه باکره بالغه یا صیبه بالغه دا بالغی جنکیانی د امام صاحب په مذهب په دې د چا ولایت الاجبار نشته خو ولایت الاستحباب پېشته مستحب ده چې د پلار سره مشوره وکړي دا موږ چې ولایت الاجبار کې تفصیل وکړو د ولایت الاستحباب نفي نه ده کړې نو اوس حدیث تراشه دا درې مسئلې باب الولی فی النکاح باب د په بیان د ولی فی النکاح کې و استئذان المرأة او باب د په بیان د اجازت غوښتلو کې د خزینه الفصل الاول عن ابي هريره رضي الله عنه ده حضرت ابي هريره رضي الله عنه روایت ده قال ده فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي لا تنكح الائم یا ائم نب پنیکا کولې شي الائم ائمه پښتو کې ورته لونډه خزوي لونډه یعنی چې میړې نه خاوند نه دی وی خزي خاوند نشته بیا باکره وی ک صیبه وی ک مطلقه وی د وی خزي خاوند نشته د سره واده نه دی کړي یا د وی خزي خاوند نشته خاوند دی خو مړ شوی دی مخکې اوس مړ دی او یا مخکې خاوند اوس طلاق کړي دا نو باکره ک صیبه او ک مطلقه دی دیوړو ته الائم الائم یعنی بلا زوجه خزا چې خاوند نه نو دا به چاته پنیکا نشي ورکولې حتی تستعمر تر دې چې د دینه طلب د امر وکي ور تستعمر استعمار طلب الامر ته وي او امر په شبه کیږي یعنی تر دې چې دا درته په شبه وایي چې بس دا سړی می خوښ دی نو بیا به دا سره نکاح کوي نو لا تنكح الائم حتى تستعمر ولا تنكح البكر اوس دلته اعتراض راځي چې الائم کې درې قسمه خزي راغلي باکرم پکې راغله صیبم پکې راغله مطلقم پکې راغله نو ولا تنكح البكر دلته د باکری ذکر صراحتن بیا ولې وکړو نو جواب دا دی چې د باکری او د دې صیبی او د مطلقی د دوی حکم جدا دی صیبه چې دا چې میړی مړی نو دا چې اوس دویم ځکه نکاح کوي دا په شبه وای چې خوښ مې ده که خوښ مې نه ده تسریب کوي تستعمره ذکر کړو تستعمره استعمار طلب الامر ته وای او امر په شبه کیږي نو د صیبی په شبه اجازت ده
او د مطلقین اجازت د ژبې سره تعلق لري په ژبه به وایي چې خوښه مې ده یا مې خوښه نه ده او باکره خو حیاداره یې که نه دا خو د میړه سره بلده نه نو د هغې اذنها سکوتها چې هغه چپ شم خوښې ده لکه کنز کې تاسو وایي ولا تنکح البکر او په نکاح به نه ورکولی کېږي باکره حتی تستأذن تر دې چې د دې نه اجازت وغوښتلی شي دا تخصیص بعد التعمیم دی په دې کې اشاره د فرق ته په مابین د نوعینو د اجازت کې د صیبي او د مطلقي اجازت به په ژبه او د باکري اجازت که په ژبه نه بلکې دلالتن نو ام اجازت دی دلالتن اجازت و قالوا یا رسول الله وکيف اذنها صحابو تپوسو کړو چې یا رسول الله د باکري اجازت به څرنګه قال ان تسکت چې ته ورته ووایي باکري ته چې پلانکی کس ته مې په نکاح ورکړې او هغه چپ شوه نو دی دلیل د رضا دی متفق علیه وعن ابن عباس رضی الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ګوره د اولنې حدیث د چا دلیل شو دا په دې دریمه مسأله کې د احناف دلیل شو دریمه مسأله د ولایت الاجبار وکنه ګوره په دې الاییم باندې ولایت الاجبار نشته بلکې تستعمر اجازت به نه غواړي او باکری باندې ولایت الاجبار نشته تستأذن اجازت به ترې نه غوښتلی شي نو په دې کې نفي د ولایت الاجبار وشو نو په دې دریمه مسأله کې دا د امام صاحب دلیل دی وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ده حضرت عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الایم بلا زوج خزه ده باکره ده کسیبه ده که مطلقه ده احق بنفسها دا د خپل ځان ډیره حقدار ده یعنی په دې بلا زوج خزه کې دوه حق دي یو حق ور باندې د ولی ده او بل خپل حق په خپل ځان ده نو د تعرض په ټیم کې د دې حق مقدم ده من ولیها د ولی د حقنا والبکر تستأذن فی نفسها او باکرینه به اجازت غواړي په بار د نفس کې ځکه په باکره ولایت الاجبار نشته چې بالغی و اذنها سماتها او د دې اذن د دې چپواله ده وفي روایت قال الصيب احق بنفسها یعنی فی امر نکاحها په بار د نکاح خپل کې دا د خپل ځان ډیره حقدار ده د دې درې وړو مسألو د پر د امام صاحب دلیل دی اوله مسأله النکاح بعبارة النساء دوهمه مسأله اجازت بغیر النکاح بغیر اذن الولی دریمه مسأله ولایت الاجبار په دې درې وړو کې ګوره د امام صاحب دلیل دی والبکر تستأمر د باکرینه به اجازت غوښتلی شي طلب د امر به نه کولی شي و اذنها سکوتها وفي روايه قال الصيب حق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها ابوها في نفسها واذنها سماتها رواه مسلم وعن خنساء بنت خزام رضي الله عنها ده حضرت خنساء بنت خزام رضي الله عنها روایت ان اباها زوجها چې د دې پلار دا چاته په نکاح ورکړه وهي صيب نو دا صيبه وا فكرهت نو دی بد وګڼله ذالک یعنی ذالک العقد یا ذالک الرجل دا سړی خوښ نو فاتت رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغله فرد نکاحها نو پیغمبر علیه السلام د دې نکاح رد کړه د دې نه هغه ولنې صورت مراد ده صیبه بالغه باندې ولایت الاجبار نو اتفاقا نو دا حدیث د اچاخ په خلاف نه ده دا صیبه بالغه وا د پلار ور باندې ولایت الاجبار نو د امام شافعی سے په مذهب ځکه نو چې صیبه وا او د امام سے په مذهب ځکه نو چې بالغه وا رواه البخاري وفي روايه ابن ماجه نکاح بها وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها د حضرت عائشه رضی الله عنها روایت دی چې پیغمبر علیه السلام د دې سره واده وکړو وهي بنت 7 سنین او دا د 2 کالو په یو روایت کې راځي بنت 6 سنین د 8 کالو او په دې روایت کې راغله چې د 2 کالو نو تطبیق دا دی چې دا د 8 کالو نو په یو روایت کې دا کسر نه دی حساب شوی نو 8 کال ذکر شوی او په یو روایت کې دا په 1 کال کې چې دا ور داخله وا 8 کال پوره شوی وم کال شروع نیم پورا و نیم پاتو نو دغه په کې حساب کړی دی نو کال ذکر کړي وزفت الیه او پیغمبر علیه السلام ته واده شو وهي بنت 9 سنین او دا د 9 کالو ولعبها معها ولنزکی ورسره وی ګوډیانی نو ګوډیانی جایز دي ورسته در تباب التصویر کی پورا تحقیق ان شاء الله چې کوم کتاب التصاویر کی
دلته محشیانو تحقیق کړی دی خو دا ځای د دې د تحقیق نه دی وروسته تحقیق کوم تصاویر په باب خو دلته مختصره دا ده چې د مړو جنکیانو دا ګوډیانې چې کومې دي دا جایز دي دا په هغه وعید کې نه راځي هغه د تصویر په وعید کې ومات عنها وهي بنت 18 او پیغمبر علیه السلام د دینه وفات شو او دا د اتلس کالو رواه مسلم الفصل الثاني وعن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نکاح الا بولي تحقیق هم ذکر کړه دا د امام شافعي او د جمهور د لپاره دلیل دی چې هغه وي بغیر د اجازه د ولی نه نکاح نه کیږي نو تاسو تماویلو چې مولا علی قاری رحمه الله د دې حدیث په باره کې فرمایي فانه ضعيف مضطرب في اسناد وفي وصله وانقطاعه وارساله نو دا حدیث ډیر کمزور دی دوهم دا چې قبل فرض صحیح شي نو بالغ جنې چې خپل ځان چاته په نکاح ورکړي نو دا نکاح بولی اندازه کدا د خپل ځان ولی دا حدیث د مجنونی او د صغیری په باره کې دی مجنونه او صغیره چې د چا سره واده وکي او پلاری اجازت نه کړي نو دا نکاح بلا ولی انده رواه احمد و ترمذی و ابو داود و ابن ماجه و الدارمی نو دا حدیث دوی روایت کړي دی وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ګوره یو خو په دې کې ابن جریج عن سلیمان عن الزهري ده او به ابن جریج وایي چې بیا زه د زهري سره ملاقات شوم تپوس مې ترې نه وکړو هغه د دې روایت نه انکار وکړو دویم دا چې که صحیح شي نو بالغه چې ځان چاته په نکاح ورکړي نو دا نکاح بولی انده بلا ولی نه د ځکه دا د خپل ځان ولی ده فإن دخل بها نو دا حدیث د مجنونی او د صغیری په باره کې شو نو کچرتا مجنونی یا صغیری د یو چا سره واده کړو او د ولی اجازه نه او هغه ور سره جما کړو فلها المهر نو د دې خزې د پاره به مہر وی بمستحل من فرجها په مقابله د هغه څه کې چې د ځانته حلال ګرځولې حلال ګڼلې د دې فرج یعنی استمتع استحل یعنی استمتع چې نفع اخست د دې د فرج نه نو بیا به ترینه جدام کې خو چې وتی ور سره کړي مہر به ورته ورکي د دین یو فقهي مسأله راو فهمیدا چې ان الوتیا بشبهه یوجب المهر وتی بشبهه دا مہر راولي پردې خزا بشبهه وتیش نو پدې کې مہري فان اشتجروا کچرتا د اولیاء اختلاف راغلو یو ولی ویل چې زی په نکاح ور کوم بل ولی ویل چې نه ور کوم یا یو ولی یو ته په نکاح ور کوي بل ولی بل ته په نکاح ور کوي فسلطان ولی من لا ولی له نو بیا بادشاہ ولی د هغه چا دی چې هغه ولی نه لري ځکه ولی چې کله د خزې ته واده نه کوي نو دا داسې شو لکه کل عدم نو په حکم د عدم کې شو په صورت د اشتجار کې وجود د ولی کل عدم شو نو بیا د بادشاہ په نکاح ورکي رواه احمد و ترمذی و ابو داود و ابن ماجه و الدارمی وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما روایت ته چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل البغايا زناکار خزي چې دي التي اغه خزي دي ينكحن انفسهن ينكحن زما په دې کتاب کې یا باندې فتحه ده خو مولا علی قاری رحمه الله فرمای بزم اوله ينكحن انفسهن چې ځان په نکاح ور کوي بغیر بینه والاصح صحیح ده بشاهدانو نکاح نه کیږي او بشاهدانو نکاح زنا ده دي حديث کې اختلاف نشته ولا صح انه موقوف على ابن عباس رواه الترمذي وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمه يتيمه چې بالغ شي نو بالغ خو یتیمه نه کنا نو دې ته یتیمه په اعتبار د ماکان سره ویل شي مخکې یتیمه وا اوس بالغه ده نو چې بالغه ده تستعمر د دینه به اجازه غوښتل شي نو بالغه باندې خو ولایت الاجبار نشته نو په دې ولایت الاجبار نشته تستعمر في نفسها فان صمتت کده یتیمه صغیره مراده کوي نو الیتیمه الصغیره چې ده تستعمر د دینه به اجازه غوښتل شي چې صغیره او باکره په دې خو اتفاقا ولایت الاجبار ده چې صغیره او باکره په دې خو په شو نو دلته به د یتیم نه څوک مرادو بالغه ده بیا صایبه ده او که باکره ده خو چې بالغه ده نو په دې ولایت الاجبار نشته
د دې نه به طلب د امر کوي اجازت به نه غواړي فإن صمتت کچرته چپ شو فهو اذنها وإن ابت او که انکار وکړو فلا جواز عليها نو الله پاک دی زمون په دې معاشره کې په دې حدیث باندې خلکو ته عمل ورکړي د لورګانو سره ظلم کوي د زامنو سره ظلم کوي د زویم خوخه نه د لوریم خوخه نه بس د پلار او د مور خوخه نو چې چاته په نکاح ورکړي فلا جواز عليها رواه الترمذي وابو داود والنسائي ورواه الدارمي عن ابي موسى وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد تزوج بغير اذن سيده هر غلام چې د مولا د اجازت نه بغیر واده وکړي فهو عاهر دا زناکار دی نو د مولا د اجازت نه بغیر د نکاح موقوفه ده وعن جابر رضي الله عنه هغه دویمه مسله خو مستقله ما درته ویلي چې ولایت الاجبار نشته ولایت الاستحباب شته مستحب ده چې د پلار نه اجازت والی الفصل الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان جاريه بكرا لاندې نقطې لیکلي وهي بالغه ولایت الاجبار پینو اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام تراغله فذكرت نو پیغمبر علیه السلام ته شکایت وکړو ان اباها زوجها چې زپلار چاته په نکاح ورکړم وهي کارهه حال دا چې دا بد غنون کی وا نو دی ورته ویل چې ز بالغ يم په ما ولایت الاجبار نشته او زما د خوخه نه بغیر ز چاته په نکاح ورکړم فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم نو پیغمبر علیه السلام دې ته اختیار ورکړو او ابو داود وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة ولایت الاستحباب ده نکاح بعبارة النساء منعقد کیږي خو مستحب ده چې بعبارة النساء دي نکاح ونشي بلکې د پلار په عبارت دی وشي نو ولایت الاستحباب بیانېږي لاندې نقطې لیکلي نفي بمعنى النهي وهي نهي تنزيه عندنا نهي تنزيهي ده لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها رواه ابن ماجه چې خپل ځان په نکاح ورکړي لاندې نقطې لیکلي بلا بینتين او بغیر کفوین بشاهدانو نکاح دا نه ده جایزه یا د بلا کف سره چې نکاح کړي په خپل ځان په نکاح ورکړي خو د کف سره نه ده نو چې د کف سره نه ده ولی ماتويش رواه ابن ماجه وعن ابي سعيد وابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد د چا چې بچي پیدا شو فليحسن اسمه وادبه نو دا نوم دی ورته خولې کی وادبه یا وادبه ادب دې خولې کی خولې ادب دی ورته ورکی او یا دی ورته نوم خولې کی فاذا بلغ چې کله بالغ شي د 15 کالو شي چې زوی دې د 15 کالو شو یا د لور د 15 کالو شو فليزوجه نو دا دې چاته په نکاح ورکی او واده دی ورته وکي فان بلغ ولم يزوجه ک اولاد بالغ شو او د ورته واده ونکړو فاصاب اسما نو هغه ګناه وکړه افغانستان کې یو قوم دی زربوز ورته وایي چې 40 کالو نه واده ورته نه کوي یا د 15 کالو 15 کالو کې واده کوي نو کچرته بالغ شو واده ورته ونکړو فاصاب اسما نو دنه ګناه وشو چې ګناه وشو فانما اسمه على ابيه نو دا ګناه په پلار دا مبالغه ده پکې دیم ګناګار ده په پلار ور سره په دې ګناه کې شریک ده وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التوراة مكتوب فتورات کې داسې لیکلی من بلغت ابنته 12 سنه د چالور چې د 12 کالو شو ولم يزوجها او دا چاته پنیکا ورنکړه فاصابت اسما ندي گناه وکړه فاسم ذلك عليه نو د دې گناه په دی ولیدا رواه البيهقي في شعوب الايمان